حضراتو یو ډېر قیمتي او مبارک ورځ چې په دې ورځ الله جل جلاله قسم کړی دی والفجر وليال العشر والشفع والوتر. د شفع نه مراد د سما د ذل حجې ده. الله فرمایي زما دې په دې لسمه د ذل حجې قسم وي. او بیا ان فی ذلک قسم لذی حجر، چې کوم خاوندان د عقل دي په دې کې د هغې دپاره قسم دی او ډېر لوی عبرت خبره ده چې رب العالمین په دې شپو قسم وکړو. اوس د ورځو اهمیت د څه وجې نه دی؟ ځکه په دې ورځ باندې داسې عبادت کېږي چې دا بیا په ټول کال کې نه کېږي. دا ورځې ډېرې مبارکې ورځې دي. الله دې هغه فضا بیا قایم کړي چې کومه مخکې قایمه وه، چې په دې ورځو کې به د حرمینو شریفینو کې 13 لکه او 40 لکه مجمع دا را جمع کېده. موږ چې کوم کال باندې حج ته تللي وو په هغه کال باندې 80 لکه مجمع وه. د هغې نه وروسته بیا حکومت هم پابندی ولی و چې خارجه به حج نه راځي، چې کوم دلته مزدورۍ له راځي. دومره لوی مجمع وه او د الله رحمتونه نازلیږي په دغه ورځو کې. دغه مقام ډېر عجیبه دی. نو په دې کې دوه عبادتونه چې یو حج دی او بل قرباني ده. که دې دواړو عبادتونو ته سړی سوچ وکړي نو یو لوی فلسفه او یو لوی حکمت پکې الله ایښی دی. که د حج فلسفه سړی وګوري، امام غزالی رحمه الله یا شاه ولی الله محدث دهلوی رحمه الله حجت الله البالغه کې لیکلي چې د حج دا عبادت هم داسې د لیونتوب عبادت، د عقل نه خلاف کارونه پکې دي. الله دې موږ تاسو بار بار بوزي. د تلو د لیدو د نه لیدو خبرې دي. دلته خو یې الفاظو کې سړی ویلی شي، خو چې تاسو لږ شئ او په خپله دا منظر وګورئ نو ستاسو پې عقل خلاص شي چې رښتیا دا عبادت خو د حج څه عجیبه غونده کې دی. نور عبادتونه مونځ کې، روژه کې وغیره، خو دا حج داسې عبادت دی چې تا ته الله وایي چې دا بیت الله اوس پرېږده او اتمه د ذی الحجې له ځان د منا دښتې ته ورسوه. نو چې د منا دښتې ته لاړ شې او دغه ورځ تېره کې نو څه پکې نه دي، خو بس 2 څادرې به دې د ځان نه تو کړي وي، سرتور سر به او دا یو شغه به دي ستا ټول ذکر او آواز بدای چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. منا په خیمو کې بناسته او ټول ورځ بمدا وې مونږ یو کوم بس د دې ذکر وکې او بیا چې اتمه د ذی الحجې تېره شي نو درته وایي په دې نهمه به اوس د عرفات میدان ته ځې. نو عقل خو وایي چې د دې کې اوس څه دي؟ دلته مې په دښته کې روز تېره کړه، څه نشته، غرونه دي او بیابان ده. او نهمه د ذی الحجې چې د عرفات میدان ته ځم هم صحرا ده، غیر چاپېره غرونه دي. خو اوس د هغه حکم دی، نو د هغه حکم علما لیکي د عشق عبادت، صوفیه کرام لیکي چې دا حج د عشق عبادت دی. څنګه چې عاشق د خپلې معشوقې په تکل کې ګرځي، کله بیابانونه ورپسې لټوي، کله یو پښتو یو مصره ده
وی دا د جانان د لاسه وشو اوس به مې خلک په بیدیا کې لټوي. داسې ده که نو فرمایي چې اوس د عشق عبادت دی نو اوس د الله حکم دی چې عرفات ته راشه ملاقات به هلته وکړو. عرفات کې به ټوله ورځ جړا کې دعاګانې به کې الله دې بیا دغه فضا قایم کړي. د ما ته چې د لیدو د نه لیدو خبرې چې سهار د نهمې د ذوالحجې دا 2 څادرې دې د ځان نه تو کړي او دا ټول خلک د یو چغه ده بس لبیک اللهم لبیک چغه ټول حاجیان وی لګیا دي که 10 لکه مجبد او که 40 لکه په دې لارو کوزینی سو ګاڼو کیږي څوک پیاده روان دي او دغه یو چغه وی چې لبیک الله په دې یو چغه پر عرفات ته سری ځان برسه روز به تیر کې ماښام چې نور پریوزي ټیم داخل شي درته وی اوس واپس مزدلفه درش د شپې ملاقات په مزدلفه کې کیږي. بیا د مزدلفه مبارک شپه د تمام جهان نه قیمتي ده. د تمام جهان چې سړی سره بستر نه په 2 څادرو کې سرتور سره او په بیابان کې د شپراله او پیزار راوالی اچپل سپیزاری او هغه سر ته کېدی سړی آرام وکړي. نور خو سړي سره څه بسترې نه وي نه ځان سره څه چټیانې ګرځوي او په هغې پریوځي او بیا د شپې راپاسې خدای ته جړا کړي. رسول الله مبارک ټوله شپه د امت دپاره جړا کړې په مزدلفه کې ټوله شپه چې خدای زما امت وبخي. بیا راته وایي چې دلته اوس دا کاڼي راغونډ کا په مزدلفه کې بل ځای کې به کاڼي هم نه راغونډی او بیا به دې کاڼو باندې هغه کس ولي چې چا زما او ستا منځ کې جدایي راوستې ده شیطان دی که او نفس دی د دې جدایي راوستې ده نو لاړ شه اوس دغه شیطان وله نو بیا به د مزدلفې نه چغې شروع کړي لبیک به وایي دغه ترانه به دي د ټولو حاجیانو او دې بیا ځان رسوي منا ته ځي. نو منا کې غټ شیطان اولی په دې 10 د ذوالحجې باندې او هغه شیطان چې اولی او مخامخ شي ورته دغه دی کې بیا فرمایي چې بس اوس په تلبیه بنده کړي شیطان به اولی دې نه بس په بل عمل کې 2 سیزونه سړی خرابوي او خدای نه لرې کوي. یو شیطان دی او بل نفس دی. نو د نفس سزا دا ده چې لاړ شه اوس قرباني وکړه نو قرباني به وکړي. دې کې هغه اشاره د نفس د قربانۍ ده چې د نفس خواهشات به په خدای قربان کړي. د نفس خواهشات به په الله رب العالمین قربانۍ بیا چې قرباني وکړي نو بیا به احرام لري بیا به لاړ شي بیت الله شریف ته اوس ملاقات به درته هلته کوي. بیا به مولانا یعقوب نانوتي رحمت الله علیه یو نکته کړې وی د بیت الله شریف او د خانه کعبه مبارکې شان ذکر کړي لکه ستاسو ټولو د خدای سره مینه شته د زړه کې مې یو درد پروت دی اگر چې کمزوري شوې ده د شیطان او د نفس او د ګناهونو د دنیا محبت سره هغه څیز کمزوري شوې ده خو د زړه کې مې یو درد شته د هر مسلمان شته دی په الله ننګ کوي په الله غیرت کوي په رسول الله مبارک غیرت کوي. یو شرابي دی شراب څکي هغه به اشعار ویل او د دې خلکو حج وی بیانول. یو کس ورته وی داسې بدبخت وی ته خو د هر چا حج و بدی بیانې العیاذ بالله د رسول الله مبارک په شان کې څه ووایه. هغه شرابي نیم ګلاس کلی دی نیم ورسره لاس کې او د شرابو نشه کې دی په هغه ګلاس یې ورله دا سر ویشت دا هغه ایمان پروتو ګناهګار و شرابو نشه کې دی خو زړه کې یو جذبه خو شته که نه ایمان خو په خپل ټیم ځان ښکاره کوي. ورته وایي چې
بدبخت ما سره یو اسره د رسول الله مبارک پاتې نو خو دا غال دی زما نو اوس دغه اسره نه مې محرومه کې چې باغ پسې زوې نو دا هر سړی په زړه کې دا یو تمنا وي اوس د الله ملاقات خو دنیا کې کېدی نشي ما د بزرګانو خوبونو کې د الله ملاقاتونه کړي دي خو صحیح ملاقات په ان شاء الله قیامت کې کوو خیر نو چې د الله ملاقات دلته کېدی نشي او ته په خدای عاشق یې نو سبکه دا لیونتوب خو بیا حد ته ورسي کشتگانی حنجر تسلیم را هر زمان از غیب جانی دیگرس افروختن و سوختن جاما دریدن پروان زمن شمع زمن گل زمن آموخ من کوئی عشق کے صرف دانس دا کری دی دا شعری چھے خواجہ بختیار کا کی سبت ہوئے دا چشتی مبارک لوے پالوان تیر شوی دی پا دی سما کی وفات شم دا شعری وردوے درے روی بے ہوش او پا درے مورز بیا وفات شو وی عشق خدا دی چه سوزی دل دی او برکاوی دل دی جامع بصیری کے او دا شمع و گل زمنگ دا عشق زده کرد او پروانه دا عشق نوی تا پا خدای عاشقی دا زر تسلی با دی پس ملاوی وی اللہ تعالی خانہ کعبہ جوڑا کرد نو چې ته خانه کعبه ته لاړ شې او د هغه د کور دیدنو کې د زړه ته په تسلي میلو شي الله دې تاسو مونږ ټول بوزي او دعا کوي چې خدای د حالات بهتر کړي ټول د خدای بوزي ډېر ناشنا منظر دی د بیت الله چودرېږي ورته که قسم په رب دی چې د له څه درځي هر څه به د نه هېر شي هلته بیا علم یو کس ما له راغی ما ته وایي ما چې څه زده کړي مونږ له خو هېڅ هم نه راځي ما دلته چاته دا پته نه لګي چې ما څه ویلي دي او ما زه دومره شیخ الحدیث یم ما لوی لوی محدثین چې کوم دي د هغې ذهن کار نه کوي دلته جلال الدین دغه غالبا جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه کې ملا علي قاري صاحب دی ملا علي قاري صاحب دی چې بیت الله شریف ته لاړو نو دا طواف یې د الټه سایډ نه شروع او داسې تاویږي هغه داسې شروع شو یو کس ورته وي تا د ملا علي قاري صاحب کتاب نو کتلی چې ته حج له راتلی اوس دی پخپله دی هغه ویل لکه زه پخپله یم چې چا په حج کتاب لیکلی او د حج اعمال یې ذکر کړي خو چې دې کور ته مې وکتل د خدای هغه عظمت دی او هغه تجلیات دې دومره ډېر دي چې ما نه مسله خطا کړه او الټه طواف مې شروع کړ دقه شان دی دا قرباني ده د دې قربانۍ مقصد هم دا دی چې د الله د حکم مخکې به خپل هر څه قربانۍ څنګه چې ابراهیم علیه السلام ته الله په خوب کې وښودل په ویښه هم ورته ښودي شو امتحان به هغه شان نه و او بیا د بچي نه تپوس کې واقعیت نه ذکر کوم تاسو ته ټولو ته یاده ده نقطې دې ته ذکر کوم پکې چې کوم عشاقو ذکر کړي دي مولانا روم صاحب د مولانا روم باندې به خبر وکړو مولانا روم رحم الله فرمایي چې دې کې سبق دې منګ او تاسو ته چې وګوره ابراهیم علیه السلام په خوب داسې پابند دی او فوراً په عمل کې او د زوی نم تپوس کې او زوی هم خدای داسې زوی ورکړی چې د هغه په اولاد کې به رسول الله مبارک دنیا ته راته نبی علیہ السلام ته ابن الذبیحین وی ښه په دې ځان پوهېږي عبدالمطلب صاحب ته الله خوب کې څو پیرې وویل چې دا زمزم کوی کولو که ځکه دا چې جرهم قبیله تله هېڅ ته یې بند کړه د ضد او د عناد د وجې نه هغه به راپاسېد خوب بیا ښکاره شو ورته نه هغه په دې شکریا کې وی چې زه به د الله په لار کې یو زوی ذبحه کړم نو په دې ټولو بچو کې د عبدالله صاحب نمبر راغی قرعه د هغه په لغه رووت نو بیا وی چېرې دا ټول خلک راغونډ شو تروریانې ټول راغونډې شو ورته وی چې دا خو به ته نه ذبحه کې رسول الله مبارک والد صاحب هم ښکلی سړی و په تندي کې نور نبوت پروت و که نه نور نبوت فرمایي چې نوح علیه السلام نه غر کېږي او د هغه بچي نه غر کېږي ولې نه غر کېږي ځکه نور نبوت و پکې ابراهیم علیه السلام په اور کې نه سوځي ولې پکې نه سوځي
دکې تندي کې د رسول الله مبارک نور نبوت پروت دی، دا به څنګه سوځېده؟ نو لس اوښانې ذبح کړل. یاره دا کافي نه دي، تر دې چې 100 اوښانې د عبدالله صاحب په فدیه کې ذبح کړل. څومره؟ او بیا ابراهیم علیه السلام خپل بچی نو رسول الله مبارک ته ځکه ابن الذبیحین وایي، نیکیم هغه هم ذبح شوی، د هغه فدیه کې ګډ راغی او د رسول الله مبارک والد صاحب په فدیه کې الله 100 اوښان دغه کړ. نو هغه ورته داسې نه وایي چې یاره دا دې کې څه حکمت دی او دا ولې داسې کې شرعي احکامو کې به حکمتونه نه تلاش کړي. هغه ورته وایي افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. وایي چې څه دې خوښوي؟ الله جو عجیبه خبره کوي قرآن کې سورہ صافات کې، فلما اسلما وتله للجبین، کله چې دواړه د خدای حکم ته منقاد او تابعدار شو. اسماعیل علیه السلام یې پړ مخې سملو، هغه واقعه نه ذکر کو. بهرحال د قربانۍ مقصد هم دا دی چې کله د خدای حکم راشي او شریعت راشي نو ته به د الله حکم پوره کې په شریعت په عمل کې خپلې خبرې به نه چیړې پکې د الله فیصلې ته به هر وخت تابعدار اوسېږي. د دې یو مثال دی، قرباني چې کوم ده د دیهاتو نه یو سړی را روان شو، کور والا ورته وایي یاره بادشاه لاړ شه بغداد، زمونږ د دې کوی د اوبه ډېرې خوږې دي دا ورله یوسه. هغه وی صحیح د منګې راواغست، د اوبه ډک کړه، د پاسه پې سر برابر کړم چې بغداد ته راځي ډېر سفر دی، په هغې خاورې لګېدلي دي ته. چې بادشاه دربار ته راغی، بادشاه ورته وایي څه دې راوړل؟ وایي جي زمونږ د کوی اوبه ډېرې یخې. ما وایي چېرې بادشاه له به دا یوسم، دی غریب سړی نور څه وس یې نه کېده چې سر یې ته ګلو کې دومره بدبوی شو چې ټوله کمره کې بدبوی شروع شو. لکه چې اوبه یو میاشت او 2 میاشتې پرتې او په بند سر یي نو هغه به بوی کېږي نه به کې. لکه بادشاه هغه اوبه واغستې او خادم ته ووي نوکر ته چې لاړ شي او دله دا منګې د اشرفو د ډکې د اشرفو چې منګې ورله ډکه ورته وایي زه داسې وکړئ چې دې د دریای دجلې په غاړه به زه د سره ګلاړ شم. دا نوکر ور سره د بادشاه سړی په دریای دجلې په غاړه تېرېږي، دا نوکر ته وایي دا څه دي؟ وایي جي دا اوبه دي چې راویغستې هغه اوبه او چې اوس کلې ډېرې خوږې وي. دې په دې زړه کې ویله کوي دا خره چې د بادشاه بې عزته کړې نه چې ما وله اوبه راوړې بدبو یې هم کړې وه. د بادشاه د محل خوا ته څومره قیمتي اوبه بیږي، دې په دې زړه کې وي د بادشاه زما د دې هدیې او د دې تحفې څومره قدر وکړو او څومره عزت یې وکړو. مولانا روم وایي دقه مثال زمونږ ستاسو د قربانو دی. پوه شئ مثلا خدای سره د څه کمې شته نه، بادشاهانو له به خلکو تحفې یوړې مخکې زمانو کې، بادشاه به واغسته واپس پې ورکړه، بادشاه پس روز پې نو څه کوي. وایي دقه مثال دی الله وایي قرباني ته وکړه دې یو ساس کې چې پرېوت ستا بښنه مه وکړه او زه ستا نه خوشحاله شوم، اوس د څاروي به وځه کور ته او دا غوښې یوسه او پخپله یې خوره. په قربانو داسې کوم داسې مثال دی د قربانۍ او موږ ته پکې دغه تعلیم راکوي. الله دې موږ او تاسو ته په دې عمل نصیب کړي. کوشش کوئ چې کله د خدای حکم راشي که نه او د پیغمبر علیه السلام مبارک خبره راشي نو بیا خپله خبره مه دغه کوئ، بلکې د رسول الله مبارک حکم د هغه طریقه او د الله حکم ته منتقاد کېدل پکار دي. دا ایمان دی او دغه د ایمان تقاضي دي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. صفونه دغه کوئ.